علیہ السلام فرمائی الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا سجن المؤمن، سجن ویل جیل ته ویل شي قیدخانه ده. دنیا دا د مسلمان د پاره قیدخانه ده، و جنت الکافر او دنیا دا د کافر د پاره سره جنت ده. د جیل خانه څه مطلب دی؟ سرنګ چې په جیل کې قیدیان د جیلر د حکم موافق ژوند تیری، په جیل باندې چې کم اهلکار ډیوټي وي د هغې اهلکار د حکم موافق چې هغه ورته باروزه 10 منټو له نو دی به 10 منټو له وځي، بیا به خپلې کمرې ته راځي، بیرک ته به راځي. که هغه ورته وایي چې 15 منټو له وځه نو 15 منټو له وځي. که ورته وایي چې 10 منټو له 20 منټو له وځه هغه به 20 منټو له وځي. ملاقات له وځي بس 15 منټه ستا ملاقات دی، نو هغه بیا واپس 15 منټه پوره نه واپس چې کوم دی خپل بیرک ته رواني. څومره پابندۍ سره ژوند وي د جیلي، ولې له پاسه هغه باندې اهلکار دی. که چېرې دی د هغې اهلکارو د جیلر خلاف ورزي کوي، د هغه تابعداري نه کوي، خبره نه مني، نو دته سزا هغه څه کېږي، سختېږي، دوچن کېږي ورته. نو دغه شانته مسلمان له په دنیا کې ژوند تیرول پکار دی چې د الله جل شانه تابعدارۍ سره ژوند تیرږي، په خپل مرضۍ سره نه، د الله کوم مرضی ده هغه موافق ژوند تیری. ځکه چې په دې دنیا کې د دې دنیا د اسبابو، د دې د امورو، د رزق، د خوراک اسکاک، د دنیا څومره تړلې انتظامات دي، د هغې ټولو انتظام کوونکی څوک دی؟ الله جل شانه دی. نو بیا مونږ له پکار دی چې مونږ د هغې رب د احکاماتو د مرضۍ موافق ژوند تیر کو چې هغه زما ستا هر څه کوونکی دی. پیدا کړي م هغه یو، لوی کړي م هغه یو، ځوانۍ ته م هغه رسولی یو، دارنګې پوخ عمر ته م هغه رسوي، ژوند هم الله را کړی دی، دارنګې خوراک کا انتظام هم الله جل شانه کوي، دارنګې د صحت انتظام هم الله جل شانه کوي، د خوشحالی انتظامات هم الله جل شانه کوي. نو بیا د هغه مرضۍ موافق ژوند تیرول. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا دنیا دا د مسلمان د پاره د قیدخانې په شان ده چې د الله او د رسول او د شریعت موافق په خپل لیول کې ژوند تیری، د هغې نه به بار کېږي نه. لکه څرنګه چې کافر ژوند تیری په دنیا کې، نو و جنت الکافر نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دنیا دا کو جنت د کافر د پاره دی، هغه پکې خپل مرضۍ سره ژوند تیری، د الله حکمونه نه مني، د پیغمبر علیه السلام دین نه مني، شریعت نه مني، قرآن نه مني، بس خپل مرضي ده، خپل مرضۍ سره شپه ورځ تیری. نو د هغه دپاره د دنیا سره جنت دی، خو د آخرت چې کوم دی بیا هغه دپاره څه د قیدخانه ده. مسلمان کو دلته کې الله په احکاماتو د پیغمبر په طریقو کې او د نفس د خواهشاتو باندې خپې اخودو سره ژوند تیرږي، نو آخرت کې ورله بیا څه د جنت دی. آخرت کې بیا ډېرې لوی خوشحالیانې دي، ډېرې لوی مرتبې دي، بیا ډېر لوی عزت دی د مسلمان دپاره. نو د هغې ابدي همیشه خوشحالو دپاره به دی دا یو څو ورځې ژوند دا به خپل چې کوم دی هغه څه کې لیول کې راولي، لږ په اندازه به خپل ژوند تیری، د اندازې نه به بار کېږي نه، چېرته الله خفه نه شي او چېرته زما محبوب پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه خفه نه شي، داسې اندازې سره به دی ژوند تیري. نو په آخرت کې بیا څه د خوشحالي ده.